ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان مبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوځي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه ده دلته آرام کو ماسخوتن ټیم و نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره اورونه بل کړئ اور نه دی اور بل کړئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به پړاو اچو که نه نو هلته کې به د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلي مخلي به هم تیارول ځان له دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغلي د هغې سره به تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وایي د خپلو خیمو سره تاسو څه بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې والا ته خو پته وه چې موږ د نبي علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبي علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چېرې د مدینې منورې د طرفه او خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکې سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خیر دی که نه څه حملې مملې خو به څه دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وایي بودیله ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي اور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وایي دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وایي بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي او چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وایي چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی عنه مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تېرېدو عباس رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته کونیږدې راغی ای ابو سفیانه ابو سفیان منډه کوي عباسه تو دلته وې او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بله لارې خو زما خچر ته راخېږه ایله د بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنه په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنه وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دښمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواخېسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله عنه ته فرمایي وی عباسه وی دا پورې خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدلو عباس رضی الله په خچرو د په منډه اغسته دی نو د شاه علی ورته عمر आवाज وکړو وی عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي اسلام ډېر سخت دښمن دی زما نه چېرته ځغلی او کو د نبي اسلام خواله دی اوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی اسلام ولې پناه ورکوي خو د نبی اسلام د رسېدو نه مخکې لږ مال راکړي چې به د خپله توره لږه سړه کړه عمر رضی الله عنه منډې وخي وخي عباس هم په منډه اغوستی دی هغه یې ځغلي او عمر نه ورته منډې وي حتی تر دې چې د نبي اسلام خواله یې ورسو وي د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه ابو سفیان دی او دې کوم ځای وایي ستا ملګرو ګرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی ګرفتار کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ابو سفیان ته وویل ابو سفیانه ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمن یې اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسې شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي پر دې سره مینه لرم یا ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم
هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بدل ابن ورقه او حکیم هغه خو ایمان راوړو خو نبی رسول الله څنګه خامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ ولا د تور رسول الله الله پاک پیغمبر دینه مسلمانی ګرځاس مو بیا نه راځي زما د توري په حواله کا زما د توري په حواله کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه په دې سر راوړو ګرځیدو ته عمر غلی شه استاد قبيله سره بیا بریدانه ویل چې وجنه وای ګوره دا ته کو استاد خاندان استاد قبيله سره بیا بریدانه ویل چې وجنه وای خدا زمونږ د قبيله سره ځکه بار وای چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ کتل عباس وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشاله شوم کنه کو دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشاله شوی وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو ایمان ته دومره خوشاله رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دومره خوشاله ده ایو چې دا ده کنه چې ته د نبی رسول الله ترې او ستا په ایمان باندې نبی رسول الله ډېر خوشاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی رسول الله تر مسلمان شو نبی رسول الله خوشاله ده کنه ایمان ته خوشاله ډېر محبوب ده وی زما زړه خدا سي نور چې تر ته سوای نه غره ته وای نو زدي د دیو جن نه وجنه ما چې زما د قبيله نه دی زدي د دیو جن وجنه چې د نبی رسول الله ډېر سخت دشمن دی نبی رسول الله عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا عباس د خپل خیمه ته بوزل تبشپو کی د ابو سفیان ځان سره بوزا ال تبشپو کی کدا صحابه کرام ګره پریدینا د ځان سره بوز خپل خیمه ته نو عباس رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان ته دعوت ورکړي وای ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مګټو ته لوټو ته بوټو ته سجدي وکړي سي راکړو بوتانو ته سجدي وکړو سو ته مونتل مسلمان شه او تا تم پته چې دا رښتینی پیغمبر دی او زم ما تم پته چې زما د وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان ورته جواب کې څه وی عباس ډېر خپه راته چې رښتینی پیغمبر دی خراته علم دی ولې نه وایي چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړ څنګه ایمان راوړم غیرت را اجازه نه راکړي غیرت لري اجازه نه راکړي زه اوس په ایمان راوړم داخله بسوي زمونږ د پښتو غیرت ته کنه زمونږ د پښتو غیرت ته مړ وي دا کور مې په سينوري تاوان شو خدا کار نه کومه زمونږ د پښتو دا غیرت کنه ته سړی ته په جرګه کې سوال کوي مننت کوي دا ورته مو چې ستا په کې پیدا دا کار ولې نه کوي مولوی صاحب د پیدې نه زموږ په کور نوري تاوان شو نه کومه ولې نه کا اسماء غیرت د اجازه نه راکړي نو هغه د غیم دا هغه د جاهلیت غیرت په خراته پته د رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی ایمان ولې راوړي مړ نه زه په خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې په ایمان راوړم بهر حال عباس رضی الله تعالی عنہ قائل نه په خبره باندې په خبره قائل نه کوم چې ایمان راوړم سحر شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی عنہ ملګری دی ورازه نبی رسول الله خالص خو چې څنګه را روان دی په نبی رسول الله سترګې ولګې دي کنه د بی اختیار وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی رسول الله والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې د مکه سردار دی مکه مشر پاتې شوی دی نو دته د فخر لک خون ورکي دا خو خې چې ماته لکه سيو امتیازي غون تشان وي لکه دا خبر سره لګ مين ده نو دته یو خدای غون تکور کې دې خوشاله شي نبی رسول الله والسلام کو فرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته سره امن دی دا نبی اسلام یو عزت ورکو کنه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ اسلام وایو ابو سفیان ورته ویل الله پاک پیغمبر زما کور خو تم ردی نه چې ټول خلک په داخل شول کسان په داخل یا نور بچرته زی نو نبی اسلام فرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ سره وایو اذا الله پاک پیغمبر حرم خو دومره غټ نه ټول مکه خلک په کنه راځي ته بس خلک داخل شنو بیا دا نورو نبی رسول الله فرمایل وی چا چې پزان پس د خپل کور ور بند کو هغه تم امن دی هغه تم سره هغه ته هیڅ څوک نه وایي ایمان راوړي کو نه راوړي خو چې پزان پس د کور ور بند کو ته بس امن وي ابو سفیان وسو خبره لګ ټیک شو خلک بازار پس دی ورونه بند کی کنه ایمان راوړي کو نه راوړي ورونه دي باندې امن ورته شي حاصل شي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ابو سفیان نبی رسول الله عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ابو سفیان یو غونډه ته اوخی جوان چې دا ټول صحابه کرام ویني چې څوک ورته سونه وي ځکه چې ارسله د قبيله د مکی سردار ابو سفیان د خرسره د مرګ پس ګرځي نو دې غونډه ته اوخی جوان چې دا ټول مجاهدین ویني چې څوک ورته سونه وي چې پته وته چې دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې غونډه ته اوخی جو عباس رضی الله تعالی عنہ سره ودرېدو نو داسې قبيله قافلې را روانې دي یو قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر دغه جنډه نیولې ده مهاجرینو قافله رااله او دا غینه مشر چې کوم مخه ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه جنډه نیولې ده او شاته پس مهاجر صحابه کرام روان دي ول قافله د مجاهدینو د سراله مخکې دی یو امیر روان دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی دا قافله د انصار و
انصار د مدینه منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله روانه وه مخې ته د وطن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغې وویله الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو وی دا انصار دي که نه وی دا خو ډېر غوسه دي دا خو ډېر غوسه دي په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویرېدو د عباس رضی الله عنه تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي وی دا خو ډېر لوی قافله نه ده دا خو ډېر خلک نه دی وی په دې کې نبي علیه السلام هم را روان دی په دې قافله کې نبی علیه السلام را روان دی نو چې نبی علیه السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته اواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبی علیه السلام فرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ نو دا ما ته سعد بن عباده څه ووي وی څه وي وی هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه نن خو د جنګ ورځ ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مه ورکوئ د هغه قیس چې کوم زوی دی هغه ورکوئ د هغه زوی له دا جنډه ورکوئ خو د ده نه جنډه واخلئ د هغه زوی له جنډه ورکړه چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې مکې ته ځان راورسو او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو هلته یو اواز وکړو وی ای د مکې خلکو نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی د مکې ته را روان دی خو مقابله یې ګوره هېڅ څوک ونه کوي د هغه مقابله څوک نه شي کولی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه دی هم په امن کې دی نبي علیه السلام درته څه نه وایي خو د نبی علیه السلام مقابله ګورې مه کوئ د نبی علیه السلام مقابله نه شئ کولی که چا مقابله د نبی علیه السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک شي ابو سفیان دا اعلان وکړو بیا راغی خپلې ښځې لره د دې ښځې نه هنده نوم هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ښځه و د ابو سفیان دی راغی هندي مسلمانه شه په دې کې ستا کامیابي ده او مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی دا بهر ته ووته زما په دې خاوند باندې څه چل شوی دا دې کمې خبرې کوي دا داسې د لیونتوب خبرې شروع کړي دي هغه ورته بس ما چې درته څه ووینه هغه مې درته وویلو نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي چې تاسو به پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لښکر و د ته وایي ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وایي ته به د دغې طرف نه راشي صحابه کرامو ته وفرمایل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ دی ورته وویل نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داخلېږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی یم زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال په څو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته رادننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره سر ښکته نیولی دی وایي د نبي علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبي اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز اواز باندې وایي نبی علیه الصلاة والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړه کېږي داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړه کېږي نبی علیه الصلاة والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وغوښتو وی خالد دا څه دي
ته ما د جنگ نه منع کړی تا خو جنگ شروع کړی تور دې پړه کېږي د الله پاک پیغمبر ډېر صبر نه وته وکړو ډېر صبر نه وته ما په حمله نه ده کړې دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې نه پرېښودم نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولې چې بیا به جوابي کاروایي کوي جماعت هم شروع کړه ما هم شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شو او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور وتښتېدل بس معمولی غونډه کې جګړه پکې رااله فتح مکه پر باندې نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونډه تلکانو دی راوځي شو په دې باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې د پښورو په بیا وتښتېدل 12 کسان مردار شو صرف 2 صحابه کرام تینا شهیدان شو د مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی کور ته لاړو ډایرک نبی علیہ السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې دا کور ته داخل شو نو اترکاته منځ وکړو د چاش ټیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترکاته منځ وکړو ام هانی ورته ویل دا د نبی علیہ السلام د تر لور او د علی رضی الله تعالی عنہ خور و د ام هانی ورته ویل دا الله پاک پیغمبر زما د خاوند دوه رشتہ دار د غور تر راغلي زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علي ابو زتور رسېږي چې زه وجنم ابي زما سره پناه غستې علي وجني زما ورور نه پریدي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل یو څوک چې د ام هانی کور ته داخل شوه په امن باندې دی علي دې ته سمو آیا دې ته ام هانی پناه ور کړی دا دې ته سمو آیا نبی عليه الصلاه والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کوم غیر چاپیر 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی عليه الصلاه والسلام په لاس مبارک کې داسې ولخت و او حدیث مبارک کې راځي یو بوت په داسې نیو او دا آیت پوي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا دا آیت پوي او یو بوت په لخت داسې مخامخ کوله او څنګه چې به لخت مخامخ له بوت په نسکور را پریوته دا ټول بوتان زمکه ته 300 او شپېته بوتان زمکه ته را پریوته نبی رسول الله لري کېده دي زنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه راوغختو او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبه چابیان راکا چابیان ته واغستې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله کړو دنه پکې تصویران لګېدلی خانه کعبه کې دنه د کافرو تصویران لګولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خانه کعبه نه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په وبو وینځي د زمزم په وبو باندې وینځي نو خانه کعبه له تصویران لري کړو شو د زمزم په وبو باندې وینځل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغي ورله په هر ګټ کې واله خانه کعبه په ګټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغي واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کله بار تر د خانه کعبه په دروازه کې ودرې نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډاکو غیر چاپیر خانه کعبه چې څومره ایډه دا مکمل د مکه ټول خلک راځي درو زې ډک کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرې د داسې د درشلې اونې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه ویله وګړه خطبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اے خلکو تاسو د یو سړي د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی تاسو د یو سړي اولاد یې په تاسو کې ښکته او پورته نشته او چته او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې د لپاره پیدا کړی چې او پیژندل شي په تاسو دا د پہچان لپاره دا د پیژندلو لپاره دی په عربو کې دا عادت او جګړه په دې نسبونو باندې ډیر فخر کوي نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد او په فتح پکې پرګل چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دې نه غسر په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال جذب نن ستاسو سره سکوما ګر چې خلک وړل کنه هر سړی د خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره د ملګرو سره سکړی دي هر سړی د خپل عمل مخ ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال جذب نن تاسو سره سکوما او ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره زمونږ دا نیک رور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل ولا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه خیر ده تاسو باندې ملامت یا نشته ده زدر تموما چې لا تسریب علیکم اليوم تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته ده اذهبوا فانتم الطلقاء زي تاسو کورونو ته تاسو اسم نام تاسو آزاد دي ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چابیان د خانه کعبه وی نو چې څنګه وته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغه تکي
حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی رسول الله چابیانې په لاس کې داسې په لاس کې اړولې علي رضی الله تعالی عنه پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر دا کنجیانې مونږ له راکړه خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکړه ځکه چې د حاجیانو باندې د زمزم څکولو اوبو زموږ ذمهواري ده نو د خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکړه دا هم زموږ ذمهواري شي دا مونږ ته حواله کړه نبی علیه الصلاة والسلام هېڅ ونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چا راغستې دا ستا سره امانت دی دا هغه چا ته واپس کړه چې د چا نه دی اغستې ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عثمان بن طلحه څه شو مال وروغواړی هغه یې وغوښتو چې راغی وی هم دا چابیانې دی واله د خانه کعبې خانه کعبې د چابیانې والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامته پورې ستا سره او ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وی دا زه نه درکوم دا الله درکړي دا زه نه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالی درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها به هم دا چابیانې واخله بیا نبی علیه الصلاة والسلام حرم شریف کې ناست دی د ماسپښین ټیم شو چې کله د ماسپښین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپښین د اذانونو ټیم شو نبی علیه الصلاة والسلام بلال څه شو مالا بلال لږ وګورئ خلک ورته بلال دا دی بلال یې راوغوښتو وی بلاله د خانه کعبې چت ته وخېږه او د ماسپښین اذان پرې وکړه د ماسپښین اذان پرې وکړه د خانه کعبې چت ته وخېږه بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپښین اذان یې پرې وکړو اذان یې وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنه یو ځل چا تپوس وکړو بلاله په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیه السلام مؤذن یې ته دلته اذان کوي ٹھیک شو خو د فتح مکې په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیه السلام به ماته و چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه بلال رضی الله عنه فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه وه دا زما په سوچ کې نه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به ماته و چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپښین بانګ ته ووایه اذان ته وکړه د ماسپښین وجه دا وه ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علي هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی هغه دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی رسول الله صلی الله علیه بلال ته اذان وکړ زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیه الصلاة والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي چې کله بلال رضی الله تعالی عنه د ماسپښین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله عنه به اذان کو نو هغوی پیښې کولې د اذان نو هغې کې یو الک ابو محظوره نو چې کله بلال رضی الله عنه به اذان کو کنه نو د بم پتی زبانه د بلال رضی الله سره د پیښې به کول لکه څنګه واړه چیږي نو یان پیښې د بلال رضی الله عنه کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی رسول الله مال د واړه ونیسي ما دا وړو ونیسي زما خواله راولئ نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیه الصلاة والسلام له راوستو نو دوی داسې رپېدل ابو محظوره وی ما خو وي چې اوس به راباندې سزا اوري خو چې کومه سزا به نبی علیه السلام راکړي کومه سزا به راکړي که نه نو ما ته نبی علیه السلام زما اواز پکې لږ خوږ غونته ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وی چې شابه دا وختي چې د کوم الفاظ ویل بیا ووایه ما نه شو ویلی وی چې شابه ووایه وختي چې د کوم الفاظ ویل هغه ووایه ما اذان شروع کړ چې الله اکبر که نه ما ته وی چې تیز وایه زه خو یارېدم په کلاره مې ما ته چې تیز وایه ما په تیزه شروع کړو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دا اذان مې شروع کړو چې اذان مې شروع کړو نبی علیه الصلاة والسلام راله داسې په دې سینه باندې لاس راوکاږه په دې سر باندې راله لاس راوکاږه چې لاس یې راوکاږه ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله خو ما وویل چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا که مسلمان شو په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د دې خانه کعبې مؤذن ما نه جوړوي چې زه به دا اذان دلته کوم نبی علیه السلام د مکې چې کمتن ګورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محظوره به دلته کې مؤذن وي اذان به دی تر مرګه پورې ابو محظوره رضی الله تعالی عنه به دلته اذان کړی دی خو ابو محظوره رضی الله تعالی عنه بیا څنګه اذان کو اخ شان اذان به کوم چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاره وي یو ځل به بیا په څه وي په تیزه وي ځکه چې دی یېرېده که نه د په کلاره کراروي وي اشهد ان محمد رسول نبی صلی تیز ووایه چې بیا په تیزه وي نو دوی زما اذان هم دغه شان دي نو بیا دغه شانتې اذان یو ځل به په کلاره وي بل ځل به بیا په څه وي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محظوره رضی الله تعالی عنه بیا د خانه کعبې څه مؤذن و دی پکې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې نه ماسپښین لمانځه نه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ
او صفا غونډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدرت او خانه کعبه ته مخ کو او ډیر دعاګانې وغوښتي ډیر دعاګانې اوسم طریقه ده کنه الله دې ټول حج او عمره لبوزي چې د خانه کعبه نه طواف وکي کنه بیا به 2 رکعات مونږ وکي چې مونږ دی وکړو بیا به د زمزم او بخډي دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته بیانات ملاويږي او بل آیکن ور سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې ملاويږي